دا الفاظ د کفر الفاظ دي. مینه ژوند مینه مذهب دی، مینه عقل نه مکتب دی، مینه لویه فلسفه ده، دا د زړونو حادثه ده. که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم. زما یار زما ایمان دی، زما یار زما سجده ده. د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده. مینه حسن باندې نه ده، که بلال پتا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شې دې کې لویه فلسفه ده. دا الفاظ د کفر الفاظ دي. که دا د کفر الفاظ دي راشه چیلنج کوي ما، که ما ثابت نکړه چې دا د کفر الفاظ دي ما په دې سر باندې ولئ. لیکن هر کله چې دا د کفر الفاظ دي او کم سړی دا عقیده ساتي چې دا الفاظ صحیح دي، دا اشعار صحیح دي، دا قطعی کافر دی. ګورئ دا واجب القتل دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دې مولانا صاحب سره یو سټیمپ ورسره دی او هغه ډایرکټ سړي باندې فتوا لګوي د کوپر، چې ډایرکټ د اسلام نه بار کوي او د کوپر فتوا باندې لګوي. دی هلک به دا شعرونه ویلي خو زه وایم چې د شعراو سره لږه ګزارش یې وکړه. بیا دغه مولانا صاحب ته د شاعر صاحب څه ووایي هغه ما سره په ما باندې د دې خبرې فتوا لګوي چې دا کفر دی. اکه مولا ته به دا ټول نظم د قرآن نه ثابتوم، که مې دله ثابت نه کو چې څه سزا د غلي او به زمایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، مجیب زلمی یم. د نظم تشریح چې دا کومو خلکو غوښتې ده هغو ته نه کومه چې دا چا نه د غوښتې او د چا د وجې چې دی زما دپاره بدګمانۍ راځي په ذهن کې، د چا د وجې چې زما مینوال چې دی کم زما ملګري دي ما اوري ما خوښوي د هغوی په زړونو کې څه بدګمانۍ راځي، نو صرف د هغه ملګرو او د هغه مینوالو او د هغه قدرمنو اورېدونکو دپاره به او کتونکو دپاره به دغه تشریح زه تاسو ته کومه. خو زه صرف دوه خبرې تاسو سره خپلې پرسنلي شیر کول غواړم. دا موږ له چې کم ملګري راشي نو ما نه اکثر ریکارډینګ کوي خو هغه ټایم ډېر زیات شورټ وي، نو هغه زه هغه خبرې ونه کړی شم کومې چې زه غواړم او کوم هغه زما خپل هغه پوره انټروډکشن دی زه تاسو سره ونه کړی شم. ملګرو زما مجیب زلمی نوم دی، دومره پورې به تاسو ته پته وي چې د مردان سیمې سره تعلق ساتم. خو تاسو ته به دا پته نه وي چې الحمدلله په 2015 کې ما سره سنشت ما د قرآن حفظ هم کړی، د دې نه علاوه ما تفسیر هم ویلی، ما قرآن احادیث بلا کتابونه د دې نه علاوه صرف نحوه هدایه فقه دا ټول ما ویلی دي. داسې نه چې ما نه توتانو پاڼې ویلي چې داسې یو سړی راځي ما باندې تنقید کوي یا نور کم ملګري دي د ځان د مشهورولو دپاره یې کوي، د خپل اډورټایزمنټ دپاره یې کوي، د هر څه دپاره کوي. هغه به والله عالم هغوی ته پته وي چې د څه دپاره یې کوي، یا زما د بدنامولو دپاره کوي. خو الحمدلله زما د نیمې نه زیاته ناسته په ژوند کې د علماو سره شوې. زه د علماو سره کینم، پاسم اوس هم زه د علماو سره کینم. ما پسې د ډېرو ښو مدرسو نه د وفاق د مدرسو نه ما پسې رنګ وشو چې کوم سړی تا ته وایي چې یاره دا تا غلط ویلې یا دې کې کفریه الفاظ وو لومبي به مونږ تاسو ته وی و چې کوم سړی تاسو د دې باره کې څه وایي چې دا تا غلط کړي نو ما ته وایي نمبر راکړه، زه به ورپسې لاړ شم کور ته، کیمره به اون کړو، مخامخ به کښېنو، هغوی به مو ګوري زه به مو ګورم په مخامخ باندې. ما ته به صرف د نظم تشریح وکړي. دا شاعري زما یو خپل یو شوق دی، دا زه د پیشن نه کوم، دا زما سره روزګار نه دی، دا زه د خپل شوق نه کوم. زما خپل جوب دی الحمدلله، د جوب نه علاوه زما خپل سټډي جاری ده، دا زما خپل یو شوق دی، دا زه د خلکو دپاره نه کوم، دا زه د خپل ځان دپاره کوم او د هغه چا دپاره څوک چې ما خوښوي او په څوک کم سړی چې په ما باندې خوشحالیږي. تنقید که برای اصلاح وي نو هغه داسې نه وي چې ته د ما پسې ویډیو جوړه کړې یا ته ما پسې غلط کمنټ وکړې یا ته زما ویډیو راوالې هغې سره د شاته درز دروز ولګې او ته په ما باندې چې دینو د کفر بتوی ولګې. نه نه، دا خبره غلطه ده چې کم سړی تنقید برای اصلاح کوي هغه د ما ته رنګ وکړي، ما ته دې ووایي ما نه د تشریح تپوس وکړي. ځینې کسان شته تاسو مخې له به راغلي چې هغې وایي چې مونږ ته تشریح وکړي. نو چې تشریح ته غواړې نو تی په فیسبوک ولې غواړې چې ما نه غواړې ما پسې کال وکړه چې راشه ما ته د دې خبرې تشریح وکړم. بیا خو دې کې تشریح څه ضرورت شته نه، خو بیا هم چې خامخا ته تشریح غواړې ما ته پرسنلي کال وکړه. مونږ که الحمدلله که یو شعر لیکو مونږ علماو سره شعر کړی دي، دا نظم ما لیکلو سره دا ما خپل استادانو ته زما کنټیکټ کې د نیمې نه زیات علما دي، ما د علماو سره ناسته کړې، ما ته زده کړه کړې، غوالم دې خوړلي دي. داسې نه ده، ما ته هغوی سره دا نظم شعر کړی
کم سړی چې وي دی کې د تنقید ځای شته ما باندې فتوا لګوي ما باندې تنقید کوي ما ته د خپل ځای وښیي زه به ورپسې کور ته لاړ شم که په بیټک کې که په حجره کې که په جومات کې که په خلوت کې کې به نم ورسره تنقید به وکړي کیمره به اون وي زه به ورله تنقید جواب ورکړم مناظره به ورسره وکړم ډیبیټ به ورسره وکړم خپل استادان هم نه زه به ورسره په مخامخ باندې کښېنم الله گواه دی که کلمې هغه ترتیب هم راته یو سړي وکړي چې کوم سړی په ما باندې فتوا لګوي داسې نه ده چې ما صرف بس شعر و شاعري کوم الحمدلله زما مور او پلار زما او ابا اولاد دی د حضور علیه السلام د چهرې مبارکې نه قربان شي حضور علیه السلام باندې مین یو په اسلام باندې د ټولو نه لومبې مونږ ته مذهب دی د ټولو نه لومبې مونږ ته اسلام دی پس له هغې نه دا نورې خبرې دي پس له خدایه بادشاهي که د چا غواړې نو بادشاه د کل جهان دی محمد که صورت د محمد نه پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک تو ملګری ویا چې یاره دی ورته یار ویلی دا ورته جانان ویلی دی د جانان څوک کیدی شي تاسو الله مو بخ وګوره په شاعرۍ کې 90% چې کومه ناتخوانی ده په هغې کې د حضور علیه السلام په 90% ناتخوانۍ کې نوم نه دی لیکلی شوی په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر چې شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر په جانان سره په دلبر سره په محبوب سره په ډېر په ښکلو ښکلو الفاظو کې خو چې د چا جانان دی هغه ورته جانان احسان الله فاروقي صاحب هم ووایي زمون یو نوجوان زلمی جناب مجیب زلمی صاحب یو نظم ویلی دی یو مولا پې د کفر فتوا لګولې نو هغه نظم دی عنوان مینه ده زه د دې مولا نه تپوس کوم چې زه ستا د خپو خاورې یم خو د تا نه زه یو 3 تپوسونه کوم او د هغې منعا جواب راکړه یو دا چې د مینې ذاتي نوم څه دی مینه په مثل د انسان بیا چې کله راشي نو د چا نوم اکرام الله شي او د چا نوم احسان الله شي نو ته ماله د مینې ذاتي نوم وښیه او چې کله مینه په وجود کې راغله او د انسانیت مارکیټ ته راکوزه شوه نو بیا د دې سمپل راته وښیه او بیا په 3م سټپ کې چې کله د انسانیت په مارکیټ کې دا مینه د هر چا خوښه شوه نو په 3م سټپ کې د مینې